حدیث مبارک واوري امام مسلم دا حدیث مبارک روایت کړی دی د حضور مبارک د خلی الفاظ د خپل صحابه او چې کوم لوی عظیم جماعت ته د رسول الله مبارک څخه الفاظ دي او تاسو وګورئ نن سبا دا بالمازه دا جنوب انسان چې پنځه وخت مونږ بنکا سیاکار خطاکار انسان به خېټه به د حرامو نه ټکي او را لګي به صحابه کرام نعوذ بالله ګستاخی وکړي خپل ځان حیثیت ورته معلوم دی چې زه د یو ګندان نالی یو مردار یو کیړه مکوړه یم یو مردار ما خېټه ما د حرامو د مردارۍ د قاذوراتو د خرافاتو نه ډکه ده او هغه شخصیت چې زمونږ استاسو امامان دي زما او تاتی دین را رسولای په دین باندې تن من جان مال اولاد ځواني بچي قربان کړي هغه په بابت کې بنن موت فیصله کړو چې دا داسې دی او دا داسې دی مونږ خو وایو چې ربا د دوی په وسیله باندې مونږ وبخې مونږ خو وایو چې ربا د دوی په محبت باندې زمونږه مالامال کړي د دوی اتباع زمونږ نصیب کړي ځکه چې د دوی اتباع د رسول الله اتباع او د رسول الله اتباع دا د رب لا یزال د حکم تعمیل دی مونږ خدا وایو رسول الله څه فرمایي دو پیری د الفاظ ویلی دي لا تصبوا اصحابي لا تصبوا اصحابي ازما امتیانو لا تصبوا اصحابي مسلم شریف حدیث ته ما صحابه کرام ته بد رد موای بیا فرمای لا تصبوا اصحابي پدې کې هر یو صحابي دی چې پچا باندې د صحابي تعریف صادقیږي پاغه کې دا ټول رااله بیا رسول الله فرمایي لا تصبوا اصحابي تاسو ما صحابه او تا بد ردی موای دو کرته دا خبر رسول الله مبارک کړی او بیا د دین پس رسول الله مبارک قسم خوري قسم څنګه خوري فوالذي نفسي بيده دا واوري رسول الله مبارک دو کرته ته من کړی ما صحابه ته بد موای ما صحابه ته بد موای او بیا فرمای زما د قسمی د الله په ذات باندې په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په دست قدرت کې څوک قسم خوري رسول کریم آقا علیہ السلام قسم خوري چې ما په هغه ذات باندې قسمی چې پتا سو عام امتیانو کې عام صحابونه علاوه زما یو امتی روچت شي او د احد د غر په اندازه باندې سرا او سپین صدقه کا د احد 6 کیلومتر دی 6 کیلومتر دی احد غر د احد د غر په اندازه باندې د زما په امت کې د صحابونه علاوه یو کس سرا او سپین صدقه کا دغه یو احد غر سرا او سپین زما د صحابي د یو سیر یا د نیم سیر سرو سپینو صدقو ته نرسي رسول الله مبارک مد لفظ په حدیث کې راغلی سیر ولا نصیفه او نه نیم سیر یو کرتی نیم سیر یا یو سیر یو مد سراو سپین یو کس صدقه کا او بل طرف ته د احد د غر په اندازه باندې دا څو چند زیات شو دا په لکاو چند زیات سره سپین څوک صدقه کا په کار چې برابر خو ورته ویلی وي برابر یې مرتنی ویلی حضور مبارک فرمایي چې زما د صحابي د یو سیر یا د نیم سیر د سرو سپینو صدقې ته د ستاسو د احد د غر سراو سپین چې صدقه کړي هغه ته نه رسي نبی علیہ السلام پدې کې دا پاور وګورا پدې کې دا فضیلت وګورا پدې کې دا طاقت وګورا پدې کې دا عظمت او شان وګورا حضور مبارک خدا فرمایلی